احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام قولی حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملی حدیث هغه په صحیح سند باندې پیغمبر نه ثابت دی معتبر دغه نبی اتباع او تابعداري کوي محترمونو کچري د دغه نبی نه علاوه بل یو عظیم شخصیت وي او الله رب العالمین مونږ ته معرفي کړي چې د دغه نبی نه علاوه بل یو عظیم شخصیت شته د هغې تابعداري وکړئ صحیح ده مونږ د دغه نبی اتباع پرېږدو د دغه نبی تابعداري وکړو ولې الله رب العالمین مونږ ته حکم کړی دی که نه چې د دغه نبی نه بل عظیم شخصیت شته مونږ د هغې اتباع او تابعداري وکړو اوس هر کله چې د دغه نبی نه بل عظیم شخصیت نشته نو چې نشته نو واجب الاتباع شخصیت او د اتباع او تابعداري شخصیت څوک دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محترمونو د دغه نبی د اتباع او تابعداري په باره کې الله رب العالمین موږ تاسو نه په قبر کې تپوس عثمان رضی الله تعالی عنہ چې به کله قبر باندې ودرېدل ځکه یې وژړل چا ورته ویل جناب ولې ژاړې هغه ورته وویل چې یاره ژاړم په دې باندې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی دی چې دا قبر چې دی دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړۍ ده او اولنۍ اندرپایه ده که دلته زما خوف وی ده او دلته کامیاب نه شومه نو باقي چې کوم حالات را روان دي هغې ته زه نشم کامیابېدلی او که چېرې الله رب العالمین ما له دلته ثابت قدمي راکړه او الله رب العالمین زه کامیاب کړم دلته نو بیا مخکې چې کوم زندګي ده او کوم ژوند دی او کوم امتحانات دي او کوم چې کوسونه دي او را روان دي زما مخې ته په هغې باندې زما اورېدل دي او زما نه هلته پوښتنې دي نو بیا زه کامیاب یم محترمو په قبر کې چې کوم انسان ته اعلان د کامیابۍ وشو اعلان په دې قبر کې چې الله رب العالمین د خپل بنده باره کې د کامیابۍ اعلان وکړو چې کله د انسان د دې تپوسونه کېږي من ربک وما دینک ومن نبیک رب دې څوک دی او دین دې څه شی دی او نبي دې څوک محترمو که چېرې زموږ او ستاسو تعلق په دنیا کې د خپل رب سره وي او رب پېژندلی کېږي په دې کتاب کې دا د الله رب العالمین کتاب قرآن کریم قرآن مجید قرآن حکیم د رب العالمین کتاب دی کلام که دا کتاب دی او د رب العالمین دا کلام دی لاس کې نه راغوستی په دې د ایمان نه راوړی په دې د خپله عقیده نه یې جوړه کړي او په دې باندې ځان نه یې پوه کړی او قرآن کریم نه توحید عقیده نه یې اخیستې او رب العالمین دې په دې کتاب کې نه یې پېژندلی نو داسې بل کتاب نشته دی چې ته وایې زه په هغې کتاب باندې خپل رب وپېژنم په هغې کتاب باندې به خپل ایمان جوړ کړم او په هغې کتاب باندې به د توحید عقیده برابره کړم کله وحده د رب العالمین د پېژندنې کتاب قرآن کریم د ایمان کتاب والله قرآن کریم دی د توحید د عقیدې کتاب قرآن کریم دی د تقوا او د پرهیزګارۍ او د هدایت کتاب چې کوم دی هغه قرآن کریم دی محترمو که دې قرآن باندې امت ته هدایت ونه شو په دې کتاب باندې امت ایمان جوړ نه کړ او په دې کتاب باندې امت ځان برابر نه کړ بل داسې کتاب نشته دی چې په هغې باندې امت هغه ځان برابر کړي هغه هدایت قبول کړي هغه ایمان جوړ کړي او خپل ځان برابر کړي په هغې باندې عمل جوړ کړي د هغې تقوا او پرهیزګاري قبوله کړي د الله رب العالمین کتاب دې سره تعلق جوړول پکار دي عرض ما دا چې زمونږ او ستاسو خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو باندې د هغې اتباع د هغې تابعداري فرض ده هر یو عمل چې موږ کوو هر یو عمل هغه نیک عمل وي او دین اسلام سره تعلق لري دا خبره ښکله وګورو باندې واورئ محترمو کوم یو عمل چې یو بنده کوي او هغې عمل باندې د نبي علیه السلام نه ثبوت نه وي
هغه عمل زمون خوب پیغمبر نه کړي، هغه عمل صحابو ته نه ښودلی، نو هغه عمل چې کوم دی الله رب العالمین نه قبلوي. که هزار ځل هغه عمل ته یو انسان د اجر او د ثواب کار وایي، بلکې هغه ورته د ګناه کار دی، الله رب العالمین به ورله په دغې عمل کوونکي باندې عذاب ورکوي او سزا ورله ورکوي. ولې د نبي خلاف یې وکړه که نه؟ دومره خو تاسو پوهېږئ که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کوم یو انسان عمل کوي هغې عمل باندې زما طرف نه اجازه نشته دی، ما نه دی کړی، ما نه ثابت نه دی، فهو رد. هغه الله رب العالمین نه قبلوي. فهو رد څه معنی؟ مردود دی. مردود معنی خو پېژنئ که نه؟ مردود دی رب العالمین یې رد کوي او قبلوي نه. نو هندوستان او الله ناراضه. هغه خبره ده. بعضې خلک بې ځایه پرپګنډې کوي محترم ورونو. الله رب العالمین دې ورته هدایت وکړي. بعضې خلک وایي یاره چې داسې خلک پیدا شوي دي وابیان ورته وایي. دا نوي خلک دي. نوي خلک ځکه چې د 19مې صدۍ پیداوار یې نوي ځکه زاړه نه وي. صحیح خبره ده. یاره چې دا خلک نه دي، دې خوا ته مه ورځئ، دې خوا ته مه کښېنئ، دې جومات کې لمونځونه مه کوئ، دې بل دین راوړی دی او نوی دین یې پیدا کړی دی، پته نه لګي. دا خیراتونه نه مني، دعاګانې نه مني، ذکرونه نه مني، صلاتونه نه مني، دردونه نه مني، که نه؟ او بس هر څه نه انکار کوي. محترم ورونو، ذکر دی د الله رب العالمین عبادت دی، د الله رب العالمین بندګي ده. ذکر کول څه شی دي؟ د رب العالمین عبادت دی او د الله تعالی بندګي ده. او الله به امر کړی دی دې قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. د رب ایمان والاو د الله تعالی ذکر کوئ او ډېر ډېر ذکر کوئ. نو چې الله رب العالمین په دې خپل کتاب کې مؤمنانو ته امر وکړي په یو عبادت باندې، په یو عمل باندې، او بیا یو بنده راولګېږي او د هغې نه انکار کوي، نو دا مسلمان دی که کافر دی؟ مسلمان باندې کېدی شي؟ الله رب العالمین مؤمنانو ته حکم کړی دی چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایئ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حکم یې کړی دی اے ایمان والو